أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. د سورة بقرة کی آیات نمبر 21 دی. اوس د تمهید نه وروستو چې ذکر د دریو فرقو وشو، اوس عمومي خطاب دی او دعوی صورت چې کم دی دلته په دې آیات کې بیانېږي چې اعبدو ربکم، عبادت کو د رب خپل. نو دا قرآن کریم کې خصوصي خطابات هم راسي، یا ایها المدثر، یا ایها النبی، یا ایها المزمل، او دا چې کم دی عمومی خطاب دی یا ایها الناس. او جن په احکامو کې تابع انسانان وي نو جن په ضمن کې موجود دی. تاسو ګورو مخکینی پیغمبرانو چې دعوت کولو یا قوم یا قوم وی ویل، ځکه مخکینی پیغمبرانو هغه د خپل قومونو لپاره هغه چې کم د الله لېږلي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا دعوت عام دی انسانانو ته تمام او دغه شان د پیریانو ته. نو الله وی یا ایها الناس، ای خلقو، اعبدوا ربکم، عبادت کو در رب خپل. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ترجمه کوي چې په قرآن کریم کې د عبادت ذکر راشي نو هغې ته مراد الته توحید وي. ای وحدوا ربکم، خپل خدای چې کم دی خپل رب هغه یو ګڼو او قرینه پې وروستو د رب دی. دکه د حصر د عبادت صرف یو خدای پورې دا معنا د توحید ده. دا معنا چا توحید ده. ځکه الانسان عبد الاحسان، انسان خو د بنده د احسان بنده دی. الانسان عبد الاحسان. و رب ویلی شي هم دیتا چې په مزه مزه تربیت کوي او حد د کمال ته رسوي. نو ټولو خلقو تربیت چې کم دی خدای پاک کړی. الذي خلقكم، دی اول دلیل دی عقلی. اغا الله خلقکم چې تاسو پیدا کړیو. تاسو خو مخکې سره وونه، مثال مو نه و، میټریل مو نه و، تاسو خو خدای پاک تاسو پیدا کړو. والذین وها خلق پیدا کړي من قبلکم چې مخکې وې تاسو نه، تاسو پلاران، تاسو نیکونه، تاسو غر نیکونه، داسې مخکې وې ته دا ټول الله پیدا کړي. دیتا تذکیر بیا اعلی اعلام ویلی شي. لعلکم تتقون، لپاره د دې چې تاسو پرهیزګاره شو. د لعل په قرآن کې یقین پرسي، یعنی په تحقیق سره تاسو پرهیزګاره شو. یا بغوی ترجمه کوي چې تاسو ځان بچ کوئ دغه پاره د عذاب د جهنم نه. الذي جعل لكم الارض، دام دلیل عقلی خو افاقی دی، اغا انفسی و. الذي هغا الله جعل لكم الارض چې ګرځولی و تاسو پارز مکه، یعنی پیدا کړي تاسو پارز مکه، فراشن فرش، والسماء او اسمان بناء چت، وانزل او نازلوی الله من السماء الى اسمان ماء اوبو. ذکر د سما خو مراد نه سحاب دی. من السماء ای من السحاب، د وریځو نه الله اوبه نازلوي. ځکه کل ما علاک فهو سماء، هر هغه پاس چیز ته چې کم دی هغه ویلی شي، اسمان ورته ویلی شي. بل ځای کې علی فتر الودق یخرج من خلاله، ته وینې باران لره چې دا د وریځو د منځ نه چې کم دی راوځي. نو الله پاک په اسمان کې وریځې راولي و هغې نه باران وروي. فاخرج به من الثمرات، بس راوباسي الله په دې سره من الثمرات له میوونه، رزقا لکم، مرزوقا لکم، دا مفعول شو هغې پاره، مفعول لپاره د خوراک تاسو خوراک لپاره. نو چې کله دلائل د توحید د خدای پاک بیان شو چې الله تاسو پیدا کړي او مخکینی خلک هم پیدا کړي دي. الله پاک ځمکه یې له فرش ګرځولي او اسمان یې چھت ګرځولی، اسمان نه باران وروي او په عیسره میوې هغه چې کوم دی زرغونه کوي. دا میوه دا ډېر لوی نعمت دی.
نور خوراکونه چې وکړو هغه تیاروي، په تیارولو باندې انسان ډېر ستړی کېږي. دا میوه تیار څیز وي، دا تیارولو ته چې کوم دی ضرورت نه لري. نو چې دغه دلایل قایم شول نو اوس نتیجه بیانوي. فلا تجعلوا لله، نو تاسو مګرځو لله لپاره د الله اندادن شریکان وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسو پوهیږو چې خدای پاک دا اشیاء پیدا کړي بل څوک پیدا کولی نشي. دا شیان خدای پاک پیدا کړي دي. دې ته دلایل عقلیه ویلی شي. دلایل عقلیه هر هغه دلیل ته ویلی شي چې په دې کې داسې صفات یا داسې امور ذکر وي چې سوا د قادر قیوم خدای نه هغه په بل هیڅ چا کې هغه امور و هغه صفات نه وي. خو چې کله یو 2 منټو لپاره هغه انسان څه کي ضد پرېږدي. عقل بما هو عقل بیا دا مني چې دغه سوا د الله نه په بل چا کې نشته. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، مخکې د توحید ذکر وشو او دلائل د توحید بیان شول. اوس دلائل د رسالت بیانېږي. مشرکینو هغه چې کوم دی دا خبره کوله چې د قرآن کریم د الله کتاب نه دی. نو الله ورته وایي چې که چېرته تاسو په د قرآن کریم کې شک وي چې دا د خدای پاک کلام نه دی، ما کلام نه دی، نو تاسو هم عربیان یو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم عربي وو. دغه شان دی مثال مې ته ښیم چې دومره نمونه مې ته ښیم، دغه شان دی باعث هم شته چې دشمني ده. نو تاسو خو بیا د قرآن په یو صورت په مثل خو راوړو، خو چې نه شوی راوړلی نو بیا په کار دی چې خپل ضد او عناد پرېږدو. وَإِن كُنتُمْ کچیرته و تاسو فی ریب په شک کې مما د هغه کتاب نه نزلنا چې مونږه لږ لږ نازل کړی دی. قرآن کریم الله د خپل ذات نه هغه لوح محفوظ ته یو ډولو هلته محفوظ کو. بیا لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته بیت العزت ته چې نازلېدلو نو هلته په یو ځل نازل شوی دی. نو قرآن کریم کې انزلنا مراد چې مونږه نازل کړی. نو انزال په یو ځای وي او تنزیل ویلی شي لږ لږ ته. بیا د بیت العزت نه آسماني دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه مبارکه باندې بیا په 23 کاله با الفاظ دیگر یعنی په 23 کاله او 2 میاشتې او 22 ورځو کې لږ لږ نازل شوی دی. نو دې ته تنزیل راغلی لږ لږ نازلېدل. علی عبدنا مونږه نازل کړی علی عبدنا په بنده خپل باندې. لویه مرتبه د قرب عبدیت تی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفت د عبدیت بیان کو. فأتوا بصورت من مثله، فأتوا بس تاسو راوړو بصورت یو صورت من مثله پشان د قرآن. قرآن کریم پشان د خو یو صورت راوړو په فصاحت کې، په بلاغت کې، په اخبار غن المغیبات کې. د مغیباتونه چې کوم خبرونه قرآن کریم ورکړي دي، کم فصاحت و بلاغت په قرآن کریم کې د په مثل یو صورت راوړو. ودعو شهداءکم او اوبلو تاسو گواهان خپل من دون الله سوا د الله نه. تاسو هغه څوک هم راوبلو چې تاسو په ذهن کې تاسو معبودان جوړ کړي دي یا تاسو مشران دی او دعوت تیر کوي، هغه هم راوبلو. ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتونی په دا خبره کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان نه جوړ کړی او د الله کتاب نه دی، نو بیا تاسو ته چیلنج دی. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا بس که چېرته تاسو ونه کړلو دا کار، ولن تفعلوا او هرگز و یې ونه کو، دا کار تاسو نه کړی و نه و یې وکړو، دا د مخکې نه خدای پاک ورته وویل چې دا کار تاسو که چېرته ونه کړو. نو فإن لم کې ان چې کوم دی شرط دی، نو جزا ورته راوباسه. فآمنو بیا تاسو څه راوړو؟ ایمان راوړو. فاتقوا النار التي نو بیا تاسو ویریږو د هغه اور نه وقودها الناس چې خشاک د هغې الناس انسانان دي والحجارة او کاڼي دي. حجاره نه کم حجاره مراد دي، نو یتن هغه کاڼي دي چې هغه اور په هغې سره نور هم تیزیږي. یا ابن کثیر چې بوتان دي چې کاڼو نه جوړ شوي وي، هغه چې کم دی جهنم په اور کې وي.
اعدت للکافرین تیار کړی شوی د جهنم للکافرین لپاره د کافرانو. نو اعدت ګوره دا د ماضي صیغه ده، نو دې نه پته ولګي دا چې د جهنم د مخکې نشتا او جنت هم مخکې نشتا. او اعدت للکافرین کې دې نه دا معلومه شوه چې اصل کې جهنم اصالتاً دا الله پاک د کافرو لپاره چې کوم دی جوړ کړی دی. او مومن کچیرتا مومن ګناهګار سړی سی هغه طبعا سی یا تطهرا سی، یعنی چې دنه دا ګناهونه پاک کړی شي دغه پاره وسی، اصلا نسی، اصلا دا صرف جهنم د کافر پاره. ګناهګار مومن سړی و چې سی هغه و دغه پاره سی چې الله پاک یې پاک کی، ځکه جنت کې پاک خل بیا وسیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.